بیگم چې کله ځوان سړی وایي چې یا الله زما توبه ده. ای ځوانانو، الله زمونږ د ځوانانو په توبو خوشحالیږي. ولې الله نه خوشحالو په ځوانۍ کې چې د ځوانۍ طاقت یو دی وایي یا الله زما توبه ده، الله زما توبه ده. الله فخر کوي، فرشتو ته وایي وګورئ د ده طاقت په ګناه شته، وجود روغ دی، مال شته دی، او دی بیا وایي یا الله زما توبه ده. الله وایي د ځوان په توبه ډېر خوشحالېږم. نو چې ټول په ټوله الله ته توبه وباسو او د الله سره روغ وکړو. خلک د بوتانو نه حیا کوي، خلک د ګټو لوټو نه حیا کوي، وایي دا زما معبود دی او دا زمونږ رب دی او زمونږ داسې رب دی وهو حی لا یموت، همیشه ژوندی دی او مرګ پې نه راځي، هر څه اوري او هر څه ایني په هر ټیم کې. نو یوسف علیه السلام وفرمایل چې زما رب چې دی هغه د حیا ډیر مستحق دی چې زه د هغه نه حیا وکړم. او بعضې مفسرینو لیکلی دي چې د دلیل د رب نه مراد نبوت او علم د شریعت دی. الله ولا نبوت او علم د شریعت ورکړی وو، معرفت الهی د الله ذات پیژندلی و. نو په دې وجه باندې یوسف علیه السلام د ګناه نه بچ شو. او علما وایي په ټولو توجیحاتو کې دا توجیح غوره ده چې دلته د دلیل نه مراد هغه علم د شریعت او د نبوت دی چې د دې په وجه الله دې د ګناه نه بچ که. نو کذالک الله وی دغه رنګې یوسف علیه السلام ته اشاره کی، دغه رنګې لنصرف عنه السوء والفحشا چې مونږ واړو، دغه رنګې الله تبارک وتعالی وی لنصرف د پاره د دې چې مونږ واړو مونږ د دنه السوء بدکارۍ لره والفحشا او بې حیایۍ لره انه من عبادنا المخلصین، بېشکه دې زمونږ د مخلصینو بندیانو نه وو. فرمایي ولقد همت به، او خامخا په تحقیق سره هغې پخه اراده کړې وه به د یوسف علیه السلام، وهم بها او د اراده کړې وه د هغې، او اراده به کړې وه هغه بها د دې زلیخې اراده به یې کړې وه لولا ان رأى برهان ربي، کچرې نه یې وې لیدلی دلیل د رب د طرف نه. کذالک دغه رنګې لنصرف عنه السوء، دغه رنګې اوساتو مونږ ده لره، دغه رنګې اوساتو مونږ ده لره لنصرف عنه السوء د پاره د دې چې واړو د ده نه بدکاري والفحشاء او بې حیایي انه بېشکه دی من عبادنا المخلصین، زمونږ د هغې مخلصینو بندیانو نه و.